دا خبره یې د ساتئ د سړي نه چې کومې اوبه ځي په دې مخکې لار باندې نو هغه په څلور قسمه دي. یو میچا ځي واضحه ده، دویم مني، دریم مذي، څلورم ودي. مني هغه اوبه چې هغه د شهوت نه د فارغه کېدو په وخت کې د انسان نه ځي، دا د سړي نه هم ځي او دا د زنانه نه هم ځي، او دا ډېرې ټینګې. فرق د نارینه او د زنانه دی کې دی چې نارینه دا سپینې او د زنانه دا زیړې، او د دې یو خاص بینی ختیځ بینی. کله چې انسان د شهوت نه فارغه کېږي نو دا ډېر په جذبې سره د سړي نه ځي او ټوب وایي مما ان دافق. الله په قرآن کې دا صفت ذکر کړی، دا هغه اوبه چې ټوب وایي نو په زور سره وځي. دې سره په انسان باندې غسل لازمي. که دا په خپله دا مني پاکه ده او که پلیته ده نو دا مسله به اوس بیانوو. دویم هغې ته وایي مذي. مذي هغه سپینې نرۍ اوبو ته وایي چې هغه د سړي نه ځي، یا د کوروالي نه مخکې او یا د شهوت خبرې چې وکړي او یا چې ښځه ویني. ټول انسانان پکې یو شان نه دي، بلکې بعض داسې شته چې هغه وایي چې د سره په موږ باندې دا مذي راغلې نه ده، او دا هغې چې اکثر د انسان خبرېږي هم نو هره خبره شي چې کله ویني چې یاره پرتوګ لوند دی یا دغه لوند ځای د دې بدن سره ولګي نو دا اوبه پلیتې دي. خو د دې د لاسه غسل نه لازمیږي. څه لازمیږي؟ اودس مثلا مخکې تېره شي، اودس به کوي او ذکر به یینځي او خصیتین به یینځي. یو حدیث کې ورسره راغلی دي خصیتین به مینځي. خصیتین ورسره ولې یینځي؟ چې دا ګرمایش کم شي، ځکه چې دا اوبه چې د انسان نه ځي نو ګرمایش ډېر شوی، شهوت اوچت شوی، نو چې کله په اوبو سره ذکر وینځي او خصیتین وینځي نو هغه شهوت یې څه شو؟ هغه کم شو. ښه دا اوبه پلیتې دي که نه؟ پلیتې دي او اودس پې لازمي. څلورم قسم د هغې ته وایي ودي، واو دال یا ودي، او دا د میچازو سره ځي د انسان نه، یا د میچازو په اوله کې یا وروسته یا په منځ کې، او دا د بیمارۍ هم یو علامت وي. کله کله سړی بیماري دا تېځي نو دا پلیتې دي او اودس ورسره لازمي. او ما تاسو چې میچازو سره ځي نو خو چې میچاز یې وکړه اودس یې مات شو، ورسېدی به که نه. دلته اوس د هغه اوبو خبر روانه چې هغې ته مني وایي. وایي ما د عایشې نه تپوس وکړو د مني په باره کې. ور بیا دا مسله چې علم بیانولو کې او تپوسلو کې به حیا نه کړي. د عایشې نه ته مني دا مسله څنګه ده؟ زموږ هغه چې دې هدف ورسېدلي چې نارینه دا مسلې بیانول شروع کړي، نارینه دې پاشي. پاتې نه ده چې زنانې واوري، زنانه اورېده خو د بعضو قسم کفر ښکاري. پرېږده زنانه وایي، هغه دقه شان جاهله پرېږده وایي، هغه د دې احکامو نه غریبه سره خبر نه ده چې د کمې سره اودس دی، د کمې سره غسل دی، په کومه کې لمونځ کولی شم، په کومه کې نشم، دغه پرېږده. خو چې دې شروع کړي دا مسلې نو نارینه ده نه پاسي. ته به وایي چې داسې مسله یې بیان کړه چې هغه دته نه راپېښېږي. او د انډیا فلم چې چلیږي او هلک جنۍ ته وایي چې ستا دپاره به ځان مړ کړم، او جنۍ هلک ته وایي چې ستا دپاره به ځان مړ کړم، او جنۍ لغړې جامې اچولي ګډېږي او هلک یې په غېږ کې اوچتۍ راوچتۍ. یو نه وایي چې دا څه بې حیایي ده. خو چې دین بیانوي نو بیا وایي داسې باریک مسلې بعض وایي باریک. دا د څه شي باریک دي؟ ته غټې مسلې ته دې د باریک وایي. په دې باندې خو د منځه مسله بنا ده. د څه مسله بنا ده؟ منځه. او دوی باریک مسلې دي، وړې دي، پرېږده.